مولا ببر لیکلی تراویح څه شی تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری راپاڅوي مسلم راپاڅوي ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم څوک الله نه مني څوک پیغمبر نه مني څوک فرشتي نه مني څوک د قبر عذاب نه انکار کوي څوک آخرت نه انکار کوي جنت او جهنم نه انکار کوي او دا اخیرن پکې اوس لا تراو نه انکار کوي څه به کوي شر القرون دی قیامت ته قریب وخت دی او بعضې د قرآن او د حدیث نه وي د تراویحو لفظ نه دی ثابت او تراویحو ته سنت نه وي د تراویحو د سنتیت نه انکار کوي او دلیل سوی وی دا په قرآن کې نشته او وی دا په حدیث کې نشته دا نوم د تراویحو د پیغمبر علیه السلام نه وی نه دی ثابت نو داسې ډیر څیزونه دي چې د قرآن نه دي ثابت او په حقیقت کې د هغې وجود شته علمی خبره به نه کوم زه به عوامي خبره وکم چا چې دا وینا کړې ده د هغه نوم دی مفتی منیر شاکر مفتی منیر شاکر دی موږ ته د خپل نوم د قرآن او حدیث نه ثابت کړي په قرآن کې دی موږ ته وښیي په حدیث کې دی موږ ته وښیي د رسول الله علیه السلام نه دی ثابت کړي خپل ځان دی راته ثابت کړي نور خبره پرېږده او حال دا دی چې قرآن او حدیث کې نشته مفتی منیر شاکر او په حقیقت کې هم مفتی منیر شاکر شته دنیا کې کنه که نشته لکه که د تراویح لفظ قرآن کې نشته یا حدیثو کې نشته د دې خو دا مطلب نشته چې تراویح مونځ هم نشته پاکستان امریکا افغانستان دا نمونه قرآن کې شته لکه حدیثو کې شته څوک یې ثابتولی شي او حال دا دی چې پاکستان خو موجود دی امریکا موجود ده انگلینڈ موجود دے افغانستان موجود دے سعودی موجود دے دا خو څه دلیل نشو چې یو سړی وایي چې یاره دا لفظ په قرآن کې نشته داسې ډېر څیزونه دي چې هغه په قرآن کې نشته د هغه نومونه یې نشته او خلکو ته دا دعوت ورکړې ته په دې خپل بیان سوچ وکړه چې ته دې قوم له څه میسیج ورکړې په کار خدا و عالم د فاره چې قوم ته د مندوباتو د مستحباتو فضایل بیان کی چې دې میاشت کې خلک هغوی د الله په عبادت کې مشغول شي په ځای د دې باندې ته لګیا خلکو ته وایې تراویح نشته یا سنت نه دي د ګڼو آثارو د صحابه کرامو نه د څلورو مذاهبو د امامانو نه د فقه حنفي نه د شافعي نه د امام مالک رحمه الله نه د امام احمد بن حنبل رحمه الله په دې باندې د امت اجماع ده چې تراویح د سنت موکد دي او تراویح 60 رکعاته دي 8 رکعاته نه دي څوک د تراویح د لفظ نه انکار کوي ترویحه د آثارو د صحابو نه ثابت ده ترویحه څه ته وایي سلور رکعاته پس چې کومه دمه کیږي کوم راحت کیږي کوم ذکر اذکار خلق کوي دې ته ترویحه وایي نو 15 ترویحې دا ثابت دي د آثارو د صحابه کرامو نه او ډیرو کتابونو نه که مقرال او دا سړی موږ سره چا کېنوم یو میدان کې اونو کتابونو نه به دته موږ وښایو د صحابو د آثارو نه به ورته وښایو صریح تراویح لفظ به ورته وښایو نو ترویحه 15 ترویحې دا ثابت دي یو کتاب نه دوه نه لس نه شل نه په سلګونو کتابونو کې دا موجود دي او داسې کتابونه مصنف ابن ابي شیبه او دغه رنګې بهیقي روایت او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ډیر ګڼ اثار په دې کې موجود دي چې تراویح 15 ترویحې
دا ثابت دی په دې باندې امت څوک نشي ګمراه کولی چې دی وایي دا لفظ نشته او یا دا سنت نه دی. ته خپل نوم ځان ته قرآن نه نشي ثابتولی، حدیث ته نشي ثابتولی، د کیړړي په شان ته مردار برید دې نیولي دي، هغه ته وایې تم په قرآن کې نه نو بس تام نه منو، خبره ختمه شوه. منیر شاکر هم نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته، چې ته وایې تراویح نشته نو بس تم پکې نه نو تام منلی شته. مونږ ته منو الحمدلله. زمونږه KPK کې غټ غټ مدارس دي، غټ ادارې دي، غټ دارالافتا دي. په دې کې زینت المحدثین استاذ العلماء شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله اوسیږي. مونږ دا داغي قول هغه مسلم دی. دې کې زینت المفتیین مفتی اعظم KPK جناب صاحبزاده مفتی گوهر علی شاه صاحب موجود دی، داغه قول مونږ د فاره مسلم دی. مونږ ته جامعه حقانیه، جامعه عثمانیه، غټ مشایخ کبار محدثین دا مونږ د فاره مسلم دي. ستا قول لره مونږ اړو سره اعتبار نه ورکو. ته پکې د کم باغمولی چې ته راځې وې تراویح نشته یا سنت نه دي. ته قوم ته داسې میسج ورکا چې ای قومه تاسو رجوع الی الله وکئ، تاسو قیام اللیل وکئ، تاسو نفلونه وکئ، تاسو تراویح وکئ، تاسو ختم القرآن وکئ. قوم ته دا میسج مه ورکوه. ستا د کم بیان نه قوم ښه اثر واغسته، ته خو د الله د عبادت نه خلک منع کوې. ته په دې خپل حال باندې استغفار وغواړه، بخښنه وغواړه، الله دې تا ته هدایت وکړي. زما وروڼو څوک هم دوکه نه کړي. د میډیا دور دی، تا موبایل را کولاو کړی دی او څوک وایي تراویح نشته او څوک وایي سنت نه دي او څوک وایي 8 رکعته دي. دا قوم دا امت کم طرف ته دا خلک راکاږي. د دې حال باندې جړه پکار ده. دې وخت کې فحاشي زیاته ده، د نت استعمال زیات دی، ګناهونه سیوا دي، خلک په کم کم سیز کې مبتلا دي. او لا چې څوک راځي د الله عبادت کوي او ته ولا شکونه پیدا کوي چې تراویح پکې نشته یا سنت نه دي. یو کلیپ مې د ده واورېده، دی وایي د دې ماسپښین سنت هم پکې نشته، وایي د سحر سنت هم وایي نشته پکې، ماښام سنت هم پکې نشته. او کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په والدینو پسې خبرې کوي. زمونږ مشرانو سره دې کینی، مشایخ و علماو سره دې کینی. دته مفتی گوهر علی صاحب، دته مفتی محمد ندیم محمودی صاحب، زمونږ مشایخ و زمونږ علماو بار بار دعوت ورک چې عوامو له ذهن مه خرابوه، راشه یو علمي فضا کې بکینو، تخپل علم وګوره، موږ به خپل علم وګورو. که تا ثابت که ستا خبره به تسلیم کو، او که زمونږ خبره صحیح وه او ثابته وه، او دا خو تواتر عملي دی، د صحابو د دور نه تراویح همداسې 20 رکعاته را روانې دي. څوک 8 رکعاته دا دی اوس پکې کوي. دې نه خو وابیان هم انکار نه کوي، غیر مقلدین هم تراویح سنت ګڼي، او ته سنتیت ختم که. او اوس دا شک پیدا کوي چې یاره تراویح لفظ نشته قرآن او حدیث کې. نو ما تاسو ته ووایي زما وروڼو د چا په داسې خبرو باندې مه دوکه کېږئ. څوک به وایي تراویح نشته، څوک به وایي 8 رکعاته دي، څوک به وایي دا لفظ نشته. په یوه بانه او په بله بانه خلک چې کوم دي هغه د الله تعالی د عبادت نه منې. بل په داسې امورو کې زما وروڼو په موبایل باندې چې تاسو بیانات اورئ د خپلو علما اورئ. ښه ستاسو خو علم نشته، تاسو سره کتابي دلایل نشته، تاسو په وړه وړه خبره خلک اړئ. تاسو د خپل علاقې د مفتی عبدالله شاه صاحب، د شیخ محمد ادریس صاحب، مفتی گوهر علی شاه صاحب، د جامع حقانیه عثمانیه، د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره چې کوم علماو تعلق دی، د دې علماو بیانات هم اورئ، د دوی مسائل هم اورئ. شیعګانو نه علاوه د تراویح نه باقي هېچا هم انکار نه دی کړی. ښه ټیک ده، تراویح باره کې د مستحب قول هم راغلی، خو تراویح دپاره د واجب قول هم راغلی، کتابونو لیکلي. بعضې علما وایي دا واجب دي، اگر چې د مستحب قول هم پکې شته، خو راجح د جمهور علماو د اکثرو، بلکې په دې باندې تواتر عملی ثابت دی چې دا سنت موکد دی او 20 رکعاته دي. یا که دلته یریږي او نه راځي، مونږ ته دې ځای وښایي، مونږ بلال شو، او دی خپل کتابونه هم راوړي، خپل سټډي او مطالعات هم راوړي او مخې ته دې کېدي، او انشاءالله د امن
او د علم د دلایلو په دایره کې بدن نکینو که مونږ یې بند کړو مونږ 20 رکعاته ثابت نه کړه او تراویم سنت ثابت نه کړې په دې میډیا دې ورکی په ریډیو دې وایي په اخباراتو کې دې ورکی او مونږ به هلته اعلان وکړو چې د وګټله مونږ بیرله او که نه دیم بند که او دی په غلطه و او خبرې خپلې ثابت یې نه کړې دا لیکله مو ورسره کوو او مقه کمرې نه به دا خبره بار ته نه راوځي خو صرف د قصیز نه به توبه وباسي مونږ نه اشتهار کوو او نه دا مطلب دی چې دی پسې چل باندې پیکه کوو جرې کوو بندې کوو نه صرف د الله د رضا دپاره دا خبره کوو او دا ورته ښه ښکاره کوو هر څوک چې په دې کې بحث کول غواړي علماو سره کښېنئ په میډیا باندې دغه مو ورکو که ته علمي بحث کې علماو سره وکړه که نه عوامو ته څه ضرورت دی د هغې نه وروستو بیا ته راشه عوامو ته داسې یو میسج ورکه داسې یو اصلاحي خبره وکړه چې قوم د ګناهونو نه راشي نیکو ته دا میاشت د رمضان دا د قیام اللیل له زمارونو د تراویحو ده دا د ختم القرآن ده دا د عبادت او د ذکر او د دعا ده د چا په خبرو مه دوکه کېږئ یو ځل به یکې تنها ځان له په ځان له یوازې د دې دنیا نه ځې او د تورو خاورو له روانې تیارو له روانې هلته به د عمل تپوس کېږي رمضان کې خو نفل هم د فرضو مقام باندې قبلیږي او فرض د 80 فرضو باندې بدلیږي نو که دا مستحب او مندوب عمل هم شي بیا هم دې قوم له د دې خبرې میسج او دعوت ورکول پکار دی چې تراویح ډېر اهم او ضروري او لازمي وکړي بیا چې سنت موقت دي او ته خلکو له ذهن کې شک پیدا کوي او خلک د دې عبادت نه په چل باندې لرې کوي نو الله له به څه جواب ورکوي په دې خپل میسج او بیان باندې لږ سوچ وکړه دوباره د دې خبرې نه رجوع وکړه ډېرو غټو مشایخو امامانو مجتهدینو د خپل قول نه رجوع کړې ده او دا څه خبره نه ده چې ته تراویح لفظ نشته او یا دا سنت نه دي او خلکو شک پیدا کوي قسم د سعودي نه او د یو ځای نه بل ځای نه ملګرو ماته رنګونه وکړه چا وټسپ باندې میسج یې وکړې چا داسې رابطه وکړه چې ستاسو پاکستان کې داسې علما دي چې هغه تراویح د سره مني نه اگر چې د ده د بیان مقصد جدا دی چې څه ویل غواړي خو دې خبرې نه یو میسج چې چاته خورېږي ډېر غلط میسج روان دی عوامو ته نو زما وروڼو په موبایل باندې د هر چا بیان مه اورئ د هر چا خبرې ته غوږ مه ږدئ هغه عالم چې هغه د خپلو اکابرو اسلافو مشایخو په طرز رواني تقوادار وي صحیح عالم وي نو هغه خبرې بیان دغه مسایل اوره انشاءالله خدای پاک بدله پیدا درکوي او بیا زمونږ دپاره خو شته داسې علما زمونږ مشران شته که نه د دوی بیانات په نټ باندې هم شته او داسې هم شته د دوی بیانونه اورئ انشاءالله پیدا به درته کېږي او که د دغه خلکو بیانات هم اورېدل نو بیا به په خپل مونځ کې هم شکي ګورئ څوک الله نه مني څوک پیغمبر نه مني څوک فرشتې نه مني څوک د قبر عذاب نه انکار کوي څوک آخرت نه انکار کوي جنت او جهنم نه انکار کوي او دا خیرن پکې اوس لا تراو نه انکار کوي څه به کوي شر القرون دی ښه قیامت ته قریب وخت دی د فتنې او د فساد دور دی الله دې ایمان نصیب کی اعمال صالحه دې الله نصیب کی د صحیح توبه نصوحه توفیق دې الله راکي او دې میاشت کې د صحیح عبادت د روزې تراوو ختم او د صحیح عبادت توفیق دې الله مونږ ته را نصیب کی